السلام علیکم مینوالو، امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ او ټیک ټاک کې عزتمندو. په مردان کې یو ډیره افسوسناکه واقعه رامحیطه شوې ده. زیشان خالق خپل تره ډیر بې دردۍ سره قتل کو. د زیشان واده ته 20 ورځې پاتې وې او د حساب له تره قتل کړلو. تره یې دومره ظلم په څه وجه باندې وکړو؟ راځئ مینوالو موږ سره دا ویډیو اخره پورې وګورئ چې د پوره معلومات نه خبر شئ. که څوک په دې چینل کې نوي مهرباني وکړئ سټار کلیک در سره ضرور سبسکرایب کړئ او بره ټالی نشان ووهئ. نور هر یوه معلوماتي ویډیو به تاسو ته ډیره په اسانتیا سره ملاویږي. دا واقعه په مردان کې رامحیطه شوې ده چې زیشان خالق خپل تره ډیر بې دردۍ سره قتل کړو. د زیشان واده ته 20 ورځې پاتې وې. زیشان چې په کوم کور کې ښځه کړې وه، د دغه کور والا سره یې تره ډیر زیات جنګونه کړي او هغوی سره یې نه لګېدله. تره یې د زیشان کوروالا ته ویلي و چې تاسو زیشان له په دغه کور کې ښځه مه کوئ. هغوی زیشان له په دغه کور کې ښځه وکړله او واده ته 20 ورځې پاتې وې چې دغه حساب له تره ظالم یې راپاڅېده او په دغه وجه باندې زیشان خالق ډیر بې دردۍ سره قتل کړلو. د زیشان په کور کې ډیر زیات غټ غم ساس کولو. واده را روان او د حساب له اوس تره ظالم یې تښتېدلی دی. زیشان کوروالا راپورټ کړی دی او د انصاف غوښتنه یې کړې ده چې موږ ته د انصاف میلو شي. د حساب له پولیس هم ډیر زیات کوشش کوي چې د زیشان قاتل دی گرفتار کړل شي، خو هغه د کلي نه بهر وتی دی او چرته تښتېدلی دی. اوسه پورې لا نه دی گرفتار شوی. الله تعالی دې دغه ظالم زر تر زره گرفتار کړي او زیشان کوروالا له دې الله تعالی د زړه صبر ورکړي. زیشان له دې الله تعالی جنت الفردوس ورکړي. دا وه زموږ نننۍ ویډیو. نورې معلوماتي ویډیوګان لپاره په دې چینل کې اوسئ. والسلام.